مرګ چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاته سي دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاته سي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه سو دا ارمان دی زما که په ژوندون مې پوره نه سو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ زه په آخره کې د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر صوبایي پارلماني لیډر د شهید وطن خان جیلاني خان اڅکزي فرزند او د ګران شهید عسکر خان اڅکزي مشر ورور محترم اصغر خان اڅکزي ته بلنه ورکوم چې هغه راسي د نن په دې ورځ په مناسبت و تاسو ته خپله وینا وکړي اصغر خان اڅکزي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د عوامي نیشنل پارټۍ چمن قلعه عبدالله لاړخه د شهید وطن شهید لالا د اتمې برسۍ په مناسبت راغونډوو زموږ د قام د وطن د ډېرو درنو ټبرو کورنیو سپین ږیرو مشرانو ځوانانو په سټیج ناست د پارټۍ د مرکزي کمیټې مرکزي کابینې صوبایي کابینې صوبایي مجلس عاملې د مختلفو اضلاعو څخه راغلو زموږ د اضلاعو مشرانو د پښتون سپورټس فیډریشن مشرانو ملګرو د نیشنل یوت ارګنایزیشن مشرانو او ملګرو زموږ د ښار د وطن مخورو سپین ږیرو مشرانو ستاسو د ټولو په اجازت د ټولو د مخه شهید لالا ته ورسره د وطن ټولو شهیدانو ته هغوی که خپلې وینې په 8 اګست ورکړي دي هغوی که خپلې وینې په ثانیه PTC ټریننګ سنټر کې ورکړي دي هغوی که خپلې وینې په ثانیه کټکوچه مستون کې ورکړي دي او هغوی که خپلې وینې د صوبه پښتونخوا پر چوکو د شهید بلور په شکل د شهید هارون بلور په شکل د شهید قاسم جان محمد خان په شکل او یا دارنګه زموږ د پرون زموږ استاسو د قام افیسر طاهر داوود په شکل او یا په لر او ببر کې د ستر جنرال عبدالرازق شهید په شکل د ستر جنرال قهرمان جبار خان په شکل د ستر جنرال مومن په شکل او یا په لر او بر افغان کې په هر شکل په هر طرز په دې وطن کې خپلې وینې زموږ او ستاسو د یو ښه سباوون د یو خوشحاله ژوند په تمه امید وکړي دي هغوی ټولو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم یقینا عزیزانو دا ستاسو مینه ده دا ستاسو پښتنوالی دی که څه هم ستاسو او د خپل تحریک په منځ کې ستاسو او د خپلو شهیدانو په منځ کې د بیلتون په خاطر د نفرت اچولو په خاطر د لرېوالي په خاطر په مختلفو نمو په مختلفو شکلو د جهان هر قسم کوششونه کیږي په هر وخت کې کیږي او د مختلفو لارو کیږي خو ستاسو افغاني مینه ته ستاسو پښتني مینې ته خراج تحسین پېښوم چې تاسو د یو سره تاسو د یو جبر تاسو د یو سازش په یو وخت کې هم ښکار شوي ناست تاسو خپل شهیدان د خپلو ورځو په مناسبت په ډېره درنه طریقه د خپلې مینې او د خپل محبت اظهار دنیا ته وښکاره کړی
او نن یې بیا یو نمونه ده د نن ورځې جلسه چې په کوم حالاتو کې وسوله یا روانه ده په دې داسې نه چې یوازې تاسو زموږ راغلي مېلمانه هم نن ټول خبر شول خو بیا هم تاسو د خپلو شهیدانو ته د عقیدت د ګلونو وړاندې کولو څخه چا راونه ګرځولاست او زما ایمان دی چې پر دې مځکې په سر یو پښتون یو افغان ژوندی وي د خپلو شهیدانو سره د حقیقت پر بنیاد هغه ته د عقیدت د سره ګلونو وړاندې کولو پر بنیاد هېڅوک موږ نشي راګرځولی چې یو افغان یو پښتون پر دې خاورې ژوندی وي یقینا عزیزانو نن هم د تېر کال په رنګه یا د هغه ورځې څخه یا د دې دېرشو څلوېښتو کالو په رنګه هره خبره د ویره شروع کېږي هره خبره د تکلیفه شروع کېږي نن چې هم زه ورته سره یو ځای یو په دې ملک یو مسله روانه ده په دې ملک کې یو کرنټ ایشو مخته راغلی دی زموږ او ستاسو د خاورې بچی طاهر داوړ پرون خاورو ته وسپارل شو څنګه مړ شو څنګه شهید شو په دې غور کول غواړي موږ ولیدل د پرون څخه زموږ وزیر داخله او زموږ د حکومت ترجمانان لګیا دي نورو ته بد وایي دا خبره به زه په اردو وکړم چې ټول یې واوري چې نه په پوهېږي هغه هم په پوه شي हम पूछना चाहते हैं इनसे कि 26 तारीख को जब ताहिर दावड़ को इस्लामाबाद जिसे सेफ सिटी का नाम दिया गया है कहते हैं कि इस्लामाबाद में 600 कैमरे हर चीज की नकल और हरकत देखने के लिए लगाए गए जब 26 अक्टूबर को ताहिर दावड़ इस्लामाबाद से अगवा होता है तो क्या इन 600 कैमरों के आगे पर्दे लगाए गए और जब उसके घर से चीख व पुकार हुई कि ताहिर दावड़ एसपी कोई मामूली आदमी नहीं असगर नहीं है कोई सियासी कारकुन नहीं है इस मुल्क के 19 ग्रेड का पुलिस का एक जिम्मेदार ऑफिसर है और जब ताहिर दावड़ अगवा होता है उसकी फैमिली वावेरा शुरू कर देती है तो हमारे यही वजीर दाखिला जो अपने आप को पश्तून और अफरीदी बोलता है जो सिर्फ बातें करने के लिए आगे लाया गया है असल कमांड आज भी प्राइम मिनिस्टर ने वजीर दाखिला की हैसियत से अपने पास रखा है उसने कहा कि कोई अगवाकारी नहीं हुई कुछ भी नहीं है यह महज एक ड्रामा है जब उसकी फैमिली ने हर दर पे हर चौकट पे दरवाजा खटखटा के अपने आंसू लोगों को दिखाए हुक्मरानों को दिखाए और कल जब वो शहीद हुए तो फिर भी ये कहा गया कि ये ड्रामा है अजीब ड्रामा है शुरू होता है इस्लामाबाद से और खत्म होता है जलालाबाद से दुनिया जानती है कि ये कौन सा खेल खेला जा रहा है एक तरफ राव अनवर जैसा कातिल और दहशतगर्द पुलिस ऑफिसर वो अदालत में प्रोटोकॉल के साथ पेश किया जाता है उसके लिए बाकायदा तैयारा एयरपोर्ट पे हर वक्त तैयार करी रहती है कि उसको इस्लामाबाद से उठा के कराची के सेफ हाउस में रखा जाए जो एक नॉमिनेटेड कातिल है दहशतगर्द है और दूसरी तरफ ताहिर दावड़ के साथ एक खेल खेला जाता है मुर्खास्त को दुईता अर्सो बस नहीं जमूर दवीनो निकाले ग्लास वाखली बायत पर दे सोचो की बायत पर दे फिक्र की दा बदसंग सिलसिला چې د اسلامآباد د زړه څخه یو افسر پورته کیږي او زه بد ورځ نورو ته وایم ته نور څه کوې ته خپله په دې سوچ وکړه چې دا کار د ما سره په دا شکل ولې وسو او زه دا وایم که چیرې دا سلسلې روانې لکه څنګه چې درننه د وطن د هره کونجه د هره کوره د هرې زنانه د هر ځوان د هر ماشوم پر ژبه باندې یو داسې چغه او بوغه راغلې ده تاسو وګورئ نن د هرې خوا جلوسونه را روان دي په یوه شکل او په بل شکل د یو قوم او د بل قوم چې زما نازولي ورک دي زما نازولي شهیدان سوي دي دا سلسله که دغسې روانه پاتې شي د دې به څه انجام
په زور پښتانه وایي کلي نه کېږي او نه په زور باید خلک د مړه سره کلي وکړي. موږ وایو چې زما کاروبار ختمیږي. دلته چیف جسٹس راپورته سوی دی. میں پھر یہ بات اردو میں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی ڈیم کی مخالفت نہیں کی ہے. آج ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے ڈیم فنڈ کے نام سے، اور اس فنڈ کے بنیاد پر جس ڈیم کی طرف ان لوگوں کے ارادے ہیں، پھر وہ ہمارے موت اور ہماری بربادی کا ایک پروجیکٹ ہے. ایک ایسا ڈیم جس کو اس ملک کی 3 اکائیوں نے مسلسل 3 مرتبہ ریجیکٹ کیا ہے متفقہ قراردادوں کے ذریعے سے. آج وہ چیف جسٹس اس ڈیم فنڈنگ کی آڑ میں اس ڈیم کو بنانے کا تہیہ کر بیٹھے ہیں. ہم اس کو بتا دینا چاہتے ہیں اگر ویسے آپ کو خدا نخواستہ اس دھرتی سے کوئی دشمنی ہے تو یہ دشمنی کسی اور طریقے سے نبھا لے. کم از کم ہماری لاشوں اور ہمارے ڈبوں مرنے کے منصوبوں کے ذریعے سے نہ بنائے. اور ایک بات واضح ہے برملا ہم کہتے ہیں اگر اس پہ خدا نخواستہ ہم پہ کچھ بھی دفعات لگائے جاتے ہیں، یہ ڈیم اس ڈیم کے مخالفت میں سب سے پہلے آواز بادشاہ خان نے بلند کی تھی اور ولی خان نے کہا تھا کہ تم بنا لو گے اور ہم ایک چیز سے اس کو اڑا لیں گے. اور آج بھی عثمانی اور ولی خان ہر طرف یہ اعلان کرتے چلے جاتے ہیں کہ کسی کا باپ یہ ڈیم نہیں بنا سکتا ہے. ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن کم از کم ایسی ترقی جس میں ہماری کل کی زندگی محفوظ نہیں ہے، یہ ترقی نہ ہمیں قبول بھی نہ قبول ہے اور نہ اس کو ہم قبول کریں گے. ملک ویل دولت نن موجودہ حکومت جماعت کہ کاروبار و تجارت دلارو حوالہ تکلیف جوڑیږي، مشکلات جوړیږي. یو سی پہ چې دغه نن عمران او د ملګرو دوی په خپله پر دې بنیاد جلسې کولې. موږ د تخت راوړ د لاهور د هغه د حکمرانانو څخه چې د هرې خوا چیغې او بوغې ولې، د هغوی د ملګرو څخه چې دې ګډ قوم په توګه کېښوي. د سی پیک د لارې د چین په دې خیرات کې د پښتنو هېڅ هم نشته. پښتنو ته په دې کې هېڅ قسم یو پروجیکټ داسې نه ورکول کېږي چې زما د سبا ژوند ورسره په خوشحالي وي. دریمولیا نیاز صاحب راغلی په ژوند کې ودرېدی، ټول قیادت یې دوکه کړي. دا ورته ویلې و د دې ځایه به تر کومه ځایه پورې شپږ لویه رول وي، موټروې به وي، انرژي سیکټرز به وي او دا به وي او هغه به وي. اول دغه د نن پرایم منسټر دا د نن د ده ملګرو به ویلې چې درواغ به یې دوکه کړي. که زموږ حکومت راغی اول کار به زموږ دا وي. موږ پوښتنه ځینې کوو چې زما د سی پیک منصوبه ولې د سرخاني حصه شوله؟ زما په دغه کار کې چې زما او د بلوڅ خوشحالي ورسره تړلې وه، زه په چیلنج وایم چې د سی پیک په دې ارباو ډالرو کې سوای د ګوادر چې مرکز یې د نور د بلوڅ او د پښتون په دې کې د یوې خښتې برابر د ترقي بنیاد نه دی جوړ شوی. او ته نن په خپله دا وایه چې سی پیک زه هم هغه رنګه مخ په وړاندې بیا هم څرنګه چې تېر حکومت بیولې وو، نو ما خو د تېر حکومت منصوبه نه وه منلې. ته که په جیلي او که په اصلي طریقه راغلی تا خو نن د پښتنو مینډیټ هم ترلاسه کړی دی. نو هغه کار ستا دپاره خو نن کول لازمي دی چې زما د سبا خوشحالي پکې ورسره تړلې وي. او که زه به مرم زه خوږ به زه یم، ټول ټکور به زه یم او د ترقي او د خوشحالۍ منصوبې به د نور وي. بله خبره دا موږ هر وخت کړې، نن یم کوم او دا زه ډېره په ایمانداري کوم، دا به بیا په اردو وکړم. ابھی جب ہم افغانستان اپنے شہداء کے فاتح پہ گئے تھے، خدا گواہ ہے کہ میں نے کسی بھی افغان کے زبان سے اس دھرتی کے دشمنی کی بات نہیں سنی. البتہ عجز میں، البتہ درخواست میں یہ بات ہر ایک کی زبان پر تھی کہ خدا را ہماری سرزمین پر یہ خونی کھیل ختم ہونا چاہیے. ضرورم دا وایم چې راسئ مکوئ د پاره د خدای که ستاسو دا خیال وي چې هغه رشیا هغه روس چې د دې ځایه د هر نامه د هر عقیدې د هر مسلک خلک تاسو پسې راپورته کړل، تاسو ورته په مرتد وویل، تاسو ورته بلا مذهب وویل، تاسو ورته بلا دین وویل، زموږ کور مې ورباندې ټکور ټکور کړي. موږ به هغه وخت هم ویلې چې دا جنګ د کفر او د اسلام نه دی، دا د روس او د امریکې دی.
خلکو موږ ته د روس پیجنټان وویل، خلکو موږ ته د دنیا پیجنټان وویل. نن هغه روس، هغه څوک چې د ده په خلاف یې فتوا ورکوله، د ده په خلاف یې جنګ کوئ، د ده په خلاف یې غزا او شهادت دې کار ته ویل. نن په ماسکو کې مذاکرات شروع دي او د هغه فوجیان راغلي دي دلته په دې خاوره کې ټریننګ ترلاسه کړي. نو دې خپلو ته وایي چې تاسو مه غلطېږئ. که ستاسو دا خیال وي چې د رشیا د یو کم اتیا هغه درد د زړه وتلی دي چې د دې خاورې ورته رسېدلی دي، ته نن داسې ډبل کې داسې طرز او طریقه خپلول چې دلته به پراته هغه څوک چې د زړه او مینو راغلي دي د هغه سره به هم تعلق سم ساتې. هغه چا سره چې تا د دښمنۍ بنیادونه ایښول هغه به هم خوشحاله کړې. او پښتانه وایي په یوه لاس کې دوې هندوانې نه ځایېږي او پر دوو هندوانو سره یې نشي درېدلی. پکار دا دی زموږ د خاورې د دې خونې تېله لاس واخیستل سي، زموږ په خاوره د امن دپاره لارې خورې سي. دا خبره موږ بارها کړې ده، نن یې بیا کوو چې تر څو پورې په دې خطه کې یو پرامنه خوشحاله د هر قسم دهشتګردۍ او انتهاپسندۍ اخلاص افغانستان په وجود کې نه راغلی. یو ګاونډی دې د خوشحالۍ تصور نه کړي. که د چا دا خیال وي ایران وایي زه به د خوشحالۍ ژوند کوم، زموږ هغې به وایي چې هلته به اور بلې زه به د خوشحالۍ ژوند کوم. دا نه کېږي. نن یورپ د خپلو منځو د دنیا ټول رکاوټونه لرې کړي دي، کاروبار ته یې تجارت ته یې لارې خورې کړي دي. نو نن پکار دا دی چې زموږ د یو داسې ملک سره چې په هر څه باندې په موږ تکیه کوي باید زموږ تجارتي لارې ورسره خورې سي، زموږ د ورورولۍ مراسم ورسره جوړ سي، زموږ د پښتونولۍ مراسم ورسره جوړ سي، نه د بدۍ او د دښمنۍ. په دې بدۍ او دښمنۍ کې که 40 کاله دی ټول ټول سوی دي، 40 کاله بعد نن زموږ واری. تاسو پرون وکتل چې پر یوه مسله باندې په پنجاب کې څه حال جوړ شو.